د الله جل جلاله د انسان د زناور او د فرشتو په منځ کې یو غټ فرق ایښی دی. فرشتو ته الله جل جلاله عقل ورکړی، خواهشات یې نه دي ورکړي. هغه خوراک چښاک نه کوي، هغه مجلس سیل واده د دغو شیانو شوق نه لري. زناورو ته الله جل جلاله خواهشات ورکړي دي، عقل یې نه ده ورکړی. یعنی زناور علم نسی حاصلولی، زناور خپل خالق نه پیژني، زناور کې دومره عقل نشته چې هغه نوره د عقل په بنیاد باندې یا د علم په بنیاد باندې ترقي وکړي. چې څومره علم الله جل جلاله دوی په دماغ کې کېښو، بس هغه عقل یې تر مرګه پورې، هغه علم یې تر مرګه پورې ورسره وي. زیات تر زیات دومره پیژني چې د ما خوراک څه شی ده، د ما خوراک څه شی نه ده، د ما مالک څوک ده، خپل مالک او غیر مالک خپل منځ کې فرق سره وکړي. بس یو مختصر علم الله جل جلاله په دوی کې ایښی دی چې تر مرګه پورې صرف هغه علم ورسره چلیږي، تر هغه زیاتېدی نه شي. انسان ته الله جل جلاله عقل او خواهشات دواړه ورکړي دي، زړه یې هم ورکړی، عقل یې هم ورکړی. الله جل جلاله عقل هم ورکړی دی چې خپل خالق پې وپېژني، د خپل پیدایش هغه وجه پې وپېژني چې الله جل جلاله زه د کوم مقصد دپاره پیدا کړی یم، زه د څه لپاره پیدا کړی یم، او کوم مقصد ده چې الله جل جلاله دومره غټ مخلوقات د ما لپاره جوړ کړي. الله جل جلاله خو دغه انسان چې کله پیدا کو تر انسان مخته دا دنیا، دا غرونه، دا ونې، دغه اسمان، مځکه، دغه میوې، د سبزي، د اوبو، د لمر، د سپوږمۍ، د ستوري، دا الله جل جلاله چې پیدا کړو دا هر شی د انسان لپاره پیدا کړو. که تاسې پام ورته وکړئ، هر شی بل واسطه یا بلا واسطه د انسان ته یوه فایده ورسوي. انسان د فایدې لپاره الله جل جلاله پیدا کړی. که په دې باندې مسلمان او انسان سوچ وکړي، د یو ډېر غټ مقصد دپاره پیدا کړی ده چې الله جل جلاله دومره غټ دنیا د ده لپاره مسخره کړه چې هغه انسان تر ځان غټ زناور کې پړی واچي او په ځان پسې روان کړی. هغه انسان ده چې د زناورو یوه غټه رمه یې روانه کړي، تر مخې یوه کمه لښته یې په لاس کې او ګرده رمه یې روانه کړي. الله جل جلاله چې دا ټول شیان د انسان تابع کړو، انسان یې د څه لپاره پیدا کړو؟ الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسان او پیری فقط د خپل عبادت لپاره پیدا کړی چې دا انسان او پیری به د ما عبادت کې او نور شیان ما ټول د انسان په خدمت کې ولګول. څرنګه په خدمت کې ولګول؟ تاسې د یوې زناور مثال راواخئ، د یوې میښې مثال راواخئ چې له رنګه توره ده او په بدن کې وینم سته، په بدن کې ګندګیم سته، په بدن کې میتیازې دي، په بدن کې خصایي دي، یعنی ډېر قسمه ګندګي او ډېر قسمه داسې شیان دي چې هغه ته موږ لاس ورړل نه غواړو. ولیکن د هغو ګندګي په منځ کې الله جل جلاله پاکي، سپینې، طاقتوري، خوش ذایقه شیدې موږ ته الله جل جلاله راکوي. دا الله جل جلاله د چا لپاره پیدا کړه؟ د انسان لپاره پیدا کړه. الله جل جلاله مرغانو کې ډېر داسې قسمونه ایښي دي چې غوښې مسلمانانو ته روا دي، انسانانو ته روا دي، خوړی سي. الله جل جلاله ډېر زناور داسې پیدا کړي دي چې د هغو غوښې، د هغو استعمال د انسانانو لپاره روا وي. الله جل جلاله ډېر داسې ونې بوټي پیدا کړي دي چې له هغو چې میوې راوځي او هغه میوې د انسان دپاره پیدا کړي دي، انسان یې خوري. الله تعالی ډېرې داسې سبزي پیدا کړي دي چې هغه د انسان د خدمت لپاره او د انسان د خوراک او طاقت لپاره پیدا کړي دي. الله جل جلاله د لمر څخه پیدا کړی ده، دا د انسان په خدمت کې لګولی ده چې دا انسان ته لمر ورکوي، انسان ته حرارت ورکوي، انسان ته ډېرې ډېرې فایدې ورکوي. دا د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی. ستوري بل واسطه یا بلا واسطه انسان د فایدې لپاره دي. سپنګۍ بل واسطه یا بلا واسطه انسان د فایدې لپاره ده. دا څومره مخلوقات چې الله جل جلاله پیدا کړي دي، دا الله جل جلاله د انسان د فایدې لپاره پیدا کړي دي چې په یوه نه یوه طریقه په یوه نه یوه وجه کې هغه انسان ته فایده ورسوي. نو چې دا دومره ټول مخلوقات یې د انسان لپاره پیدا کړو او انسان یې خپل خلیفه جوړ کړي په مځکه باندې، او الله جل جلاله د انسان ته د خپل خلیفه نوم ورکوي چې زه په مځکه کې خپل خلیفه پیدا کوم، نو یقینا دې ته ډېره غټه درجه ورکړې ده. ډېر غټ درجه سې ورکړه. دا غټه درجه یې ولې ورکړه؟ دومره لو درجه یې ولې انسان ته ورکړه چې د اشرف المخلوقات جوړ کو او خپل خلیفه یې په مځکه جوړ کړي؟ ځکه دا انسان د عهده یوه ډېره غټه عهده ورکړې ده چې دا انسان به د ما عبادت کوي، دا انسان به د ما ثنا بیانوي، دا انسان به د ما صفت بیانوي. الله جل جلاله چې کله آدم علیه السلام پیدا کاوه نو فرشتو
ورته وویل چې ای الله چې ته دا انسان پیدا کوې دا به بیا په مځکه کې فساد کې دا به بیا د یو بل وینې تووي که ته چیرې د حمد و ثنا دپاره پیدا کوې نحن نسبح بحمدک ونقدس لک یا الله موږ د تا ثنا بیانوو موږ د تا حمد بیانوو موږ د تا پاکي بیانوو الله جل جلاله ورته وفرمایل چې به کوم شی زه پیژم په هغه شي تاسې نه پیژئ فرشتي خاموشي سوې د الله جل جلاله د حکم او د دې خبر مخ ته سرونه کته کړو سترګې ټیټې کړې او دا د الله جل جلاله حکم یې ومانو شیطان نو مانو هغه د الله جل جلاله له دره ورټل سوی هغه د همیشه دپاره جهنمي سوی د الله جل جلاله دښمن سوی او الله تعالی خپلو مسلمانانو بندګانو ته وویلي چې شیطان د تاسې ښکاره دښمن ده مختصر داسې د انسان الله جل جلاله د یو غټ کار دپاره پیدا کړو چې دا به د الله جل جلاله عبادت کی نو د الله جل جلاله عبادت خو فرشتي هم کې د هغوی امتحان ولې نسته الله جل جلاله عبادت چې لکه څرنګه چې انسان کې فرشتي هم کې نو دا امتحان له انسان څرنګه اخلي ګوري امتحان له هغه سړي اخیستل کیږي له هغه مخلوق اخیستل کیږي چې هغه د امتحان چې یوه لار الله تعالی روښیي د هغه په خلاف تم د په وس کې پرئ مثال په طور د الله تعالی لاس راکړی ده په دې لاس باندې الله تعالی موږ ته دا اختیار راکړی دی چې موږ په دې سره د بل کومک وکړو له بل سره کومک وکړو مدد یې وکړو او په دغه لاس کې دا طاقت هم شته چې موږ بل باندې ظلم وکړو خو لیکن د کومک حکم الله تعالی راکړی او له ظلمه یې منې کړي دا قدمو باندې الله جل جلاله موږ ته کوم طاقت راکړی دی د قدمو په شکل کې د پښو په شکل کې په دې سره موږ جومات ته هم ورتلی سو د نیک کار طرف ته هم ورتلی سو د یو مسلمان کومک خدمت او مطلب مدد ته او پوښتنې ته هم ورتلی سو او په دغو پښو باندې د حرام کار طرف ته هم ورتلی سو یو داسې کار طرف ته هم ورتلی سو چې هغو باندې الله جل جلاله ناراضه کیږي نو دلته راغی امتحان خبره چې اوس به الله جل جلاله د دې بندګانو امتحان اخلي چې ما دا بندګان چې دا کوم ته ما لاس ورکړي دي او دواړه اختیار مې ورکړي دي دا لاس دی په نیک کار کې استعمالوي کې د ظلم او د ګناه په کار کې استعمالوي ما چې مسلمان ته ما چې انسان ته او دا بنده ته دا سترګې ورکړي دي چې په دې سره دی مور او پلار ته مکې ته قرآن ته ښو کارو ته ښو جیو ته هم کتلی شي او په دغو سترګو سره دی د حرامو جیانو ته هم کتلی شي په دغې سترګو سره دی پردی خور لور ته هم کتلی شي په غلط نیت او غلط ارادې سره نو امتحان دلته کې راغی چې اوس دغه دی دا سترګې د ما بنده سترګې په نیک کار کې استعمالوي کې د ګناه په کار کې استعمالوي دغه ځای د امتحان ده نو دغسې څومره اندامونه الله جل جلاله راکړي دي چې هغه موږ په دواړو قسمه کارو کې په رحماني او شیطاني کارو کې استعمالولی سو په دغه ځای کې موږ امتحان روان ده چې آیا موږ د رحماني د الله جل جلاله په لار کې او په رضا باندې استعمالو او کې د شیطان په رضا استعمالو مال دولت الله تعالی راکړي دی نعمت په شکل کې الله تعالی راکړی دی چې په دنیا کې موږ یو خوشحاله او د سہولت ژوند پې تیر کو دغه مال کې هم الله جل جلاله ازموي چې دا د ما مسلمان بنده د ما بنده دا د مال او دولت راوړي او ګټي په کومه طریقه باندې په هغه طریقه باندې زه پې راضي کېږم که په هغه طریقه باندې چې زه پې ناراضه کېږم او لګوي په کوم شکل کې د په د ګناه په شکل کې لګوي د ګناه په کارو کې لګوي په حرامو کارو کې لګوي او کې په حلاله جایزه او د نیکو کارو کې لګوي د دې هم حساب کتاب کې زده هم د امتحان یو صورت ته الله جل جلاله اولاد راکوي هغه اولاد هم د موږ په امتحان کې روان ده هغه کوم اولاد سره راکړی ده په هغه کې الله جل جلاله ازموي چې ما دا بنده د خپل اولاد د ما په لارې برابرۍ کې د ما د لارې په خلاف استعمالوي دغه اولاد ته د ما دین او د ما لار ورښیي د ما توحید ورښیي که د شیطان لار ورښیي دا خپل بچی باندې د دنیا مهنت زیات کی که د آخرت مهنت زیات کی هغه د موږ د تاسې امتحان روان ده نو موږ د تاسې په هر قدم کې امتحان ده په هر قدم کې به موږ او تاسې به دې پام کو چې موږ او تاسې هغه قدمونه په داسې لار ولاړ نه شي چې الله جل جلاله پرې ناراضه کیږي په هغه لار په هغه طریقه باندې ولاړ نه شي چې په هغه باندې الله جل جلاله ناراضه کیږي او شیطان راضي کیږي قلت باهي المنظر قالوا محمد